د حجۃ الوداع د فریضې د ادایګۍ نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفر آخرت تیارې شروع کړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل مرګ او د دنیا د تشریف اړونه مخکې آگاه شوی او چې زه دنیا نه روان یم د هغې څه نښې وې او په خپله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشادات په هغې باندې ګواه یو خو دا چې حجۃ الوداع دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبی او وروستی حج او په حج کې لکه څنګه چې ټول حاجیان د دنیا د هر ګوټ نه راغلي په یو مقام واحد کې چې هغې ته میدان د عرفات وایي جمع شي نر ښځې ځوانان بوډاګان د هر قبیلې سره تعلق لرونکي خلک د دنیا د هر بر اعظم او هر ملک سره تعلق لرونکي خلک په هغې کې موجود وي د دې منظر داسې لکه میدان د حشر بیا لباس هم د حاجي هغه داسې لکه څنګه چې سړی قبر ته ځي په دوو څادرونو کې ملبوس وي ګنډلي کپړه نه وي نه کمیس وي نه پرتوګ وي نه بل یو شی د احرام د حالت د حاجي دا بلکل هغې سره مشابه لکه څنګه چې سړی د دنیا نه ځي او په کفن باندې شي دغسې نو یو د حجۃ الوداع د فریضې د ادایګي د په خپله دلالت و دویم په دغه حج کې مخکې ذکر شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا آیت کریمه نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا او په هغې کې اکمال دین او اتمام نعمت ته اشاره وه او چې کله کار کامل شي سر ته ورسي بیا د هغې نه وروسته چې کوم دی نو هغه بیا ختمیږي هم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه فریضه وه منصب نبوت و دې آیت کریمه کې دې طرف ته اشاره وه چې ستا په دنیا کې هغه ذمهداري هغه سر ته ورسېد الله جل شانه چې څومره احکام د وحي په ذریعه نازلول هغه نازل شو او باقی اوس ستا په دنیا کې پاتې کېدل مناسب نه دي ته موږ څخه راځه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې کې اشاره وه د مرګ دریم دا صورت نازل شو بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فديك الله پاک فرمائی اذا جاء نصر الله کله چې د الله نصرت راشي والفتح او کله چې فتح وشو ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا او تویني چې خلق ډلې ډلې فوج در فوج په دین اسلام کې داخلي فسبح بحمد ربک تو اوس اے پیغمبره د خپل رب او پروردگار پاکی بیانو تسبیح وایا ذکر کو تسبیح وایا او حمد و ثنا د الله بیانو واستغفر او استغفار وایا انه کان توابا اگر رجوع کوونکی دی چې کله بنده ذکر کوي نو الله جل شانه هغه ته متوجه شي دې صورت کې د الله د نصرت د راتلو تذکره ده او د فتح تذکره ده مکه مکرمه فتح شوه په اطرافو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه فتوحات نصیب کړل
خلق دین اسلام ته راننوتو د مکې د فتح سره ټول خلق متوجه شو دین ته. ولې وایي چې هغه ځای چې کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مولد دی، جای پیدایش دی، او د خپل قبیله قریش هغه مغلوب شول، هغه مسلمانان شول. د دین معلومیږي چې دا دین اسلام حق دی، او د اطرافو چې څومره خلک و هغه په دین کې داخلېدل. وفود مدینې منورې ته راتلل چې د هغې تذکره وشوه تاسو ته مخکې، او بیا به اسلام قبلولو. او د کوم یو پیغمبر ته چې الله جل شانه د تسبیح او د تحمید امر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړي چې ته ذکر کو، دې نه معلومیږي چې د پیغمبر مقصودی کار هغه سرته رسېدلی دی، او هغه کار نبوتو د الله جل شانه پیغام د الله بندگانو ته رسولو، او د الله عباد د مخلوق او د بتانو د عبادت نه رایستلو، او الله جل شانه طرف ته متوجه کولو، او هغه کارونه وشول. خلق الله طرف ته متوجه شو، د الله جل شانه وحدانیت عام شو په جزیرة العرب کې، او اطرافو ته دا خبر ورسېدو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دنیا نه د تشریف اړو علامه وه. سورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح. یو واقعه کې راځي چې امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه، خلیفه ثانی امیر المؤمنین، هغه شورا وه. هغې شورا کې به کبار صحابه یعنی مشران صحابه کېنول، د هغې نه به یې رایې اخیستې. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه، نور حضراتو پکې مشران صحابه. حضرت عمر رضی الله عنه به د دې مشرانو صحابه سره عبدالله ابن عباس رضی الله عنه هم کېنولو. عبدالله ابن عباس تاسو ته پته ده فرشته کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره حضرت عباس صاحب زوی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې د دو عمر د 10 کالو نه واخله 14 کالو پورې روایات راځي. 14 کاله تقریبا عمر، 10 کالو 14 کالو په منځ کې سړی قریب البلوغ وي، هلک بالغ نه. دې عمر کې و ماشوم هلک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، خو ذهین او فتین او ذکي ډېر زیاتو، ډېر زیرکو. نو دی به هم ځان سره امیر المؤمنین په مشوره کې کېنولو، د عمر په لحاظ سره ډېر کم. نور مشران صحابه دي. یو ځل عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه هغه ووی امیر المؤمنین ته چې صاحب دا خو هلک دی، او زمونږ زامن او بچی او نوسی د دو په عمر کې دي، ته مونږ سره په شورا کې ته څنګه کېنې؟ حضرت عمر رضی الله عنه ورته وفرمایل چې دی په هغه وجه او په هغه بنیاد کې نوم چې تاسو ته معلومه ده، یعنی دته چې الله جل شانه کوم عقل او پوه او سمج ورکړی دی. بعضې واړه ماشومان لیکن هوښیاري د هغې پوهې او د هغې هوښیارتیا د وجې نه کېنو. د عبدالله ابن عباس صاحب په باره کې راځي حدیثو کې صحاح روایات کې، بخاري شریف کې دي د حدیث په کتابونو کې، چې دومره ماشومو په ماشوموالي کې به دی د ده ترور حضرت میمونه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې وه. نو چې کله به د هغې کره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نمبر و، نو بیا به دی هلته لاړو، شپه به یې کوله. او ماشومو هلته چې به لاړو نو بیا به د شپې ویښو چې د الله رسول د شپې مونځ څنګه کوي، پاسي څنګه، کوم کلمات وی، کوم اذکار کوي، کومې دعاګانې غواړي، څنګه اودس کوي، څنګه مونځ کوي، دا به یې کتل. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم دې روایت کوي چې زه ودومه پیغمبر علیه السلام پاسېدو، یعنی د شپې به دی ویښو ماشوم، او بیا خوب نه کول، او د الله د رسول د شپې معمولات منضبط کول او محفوظ کول. دا ناشنا خبره، د شپې غټ غټ خلق لوی لوی سړي هغه وده پراتي د سهار مونځ ته قضا شي. دا دومره زیرک او دومره حساس د دین په معامله کې. نو بیا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تهجد او د اودس کولو دا ټوله طریقه هغه به زده کړه. یو ځل پیغمبر علیه السلام بیت الخلا ته تشریف یوړو،
او هغه زمانه کې دا تنظیم خو نو. عبدالله ابن عباس صاحب زر پاسې د لوټۍ ډکه که ورپسې یوړه او بیت الخلا سره بهر متصل کېښوه. پیغمبر علیه السلام چې کله وکتل ډېر خوشحال شو. بیا بیبي نه تپوس وکړو چې دا کار چا کړی دی؟ هغې ورته وویل چې دا د ماشوم کړی ابن عباس. د الله رسول عبدالله ابن عباس صاحب وایي زه ځان سره جوخ کم، ضمني زه ځان سره جوخ کم ودعاني، او دا دعای ما دپاره غوسته اللهم علمه الکتاب، یا الله دته د کتاب الله د قرآن کریم علم اوښیه. د هغې اثراتو چې د عبدالله ابن عباس صاحب تفسیری اقوال په تفاسیرو کې اوسم منقول، او د یو مفسر تفسیر هم د هغې نه خالی نه او چې خالی وي نو هغه تفسیر تش نه. بهرحال عبدالله ابن عباس صاحب حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین په شورا کې ځان سره کېنولو. نو چې صحابه او مشرانو وویل چې دی خو ماشوم دی، نو حضرت عمر رضی الله عنه دنه تپوس وکړو. اول د نورو صحابو نه تپوس وکړو چې ما ته ووایي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دی صورت کی سدی د دې تفسیر سده د دې کې څه اشارې دي؟ نو یو صحابیم جواب ورکوي، معنا بیانوي، بلم بیانوي. حضرت عمر صاحب امیر المؤمنین د نقطې د خبرې تپوس کول. ټولو صحابو نه یو کو، د ټولو صحابو جوابات مختلفو، لیکن چې کومه خبره هغه غوسته هغه چا ونه وي. بیا په آخر کې د عبدالله ابن عباس صاحب نه چې هغه هلک دی وړوکی دی تپوس وکړو، ورته یې وایي چې دې صورت کې څه ته اشاره ده؟ عبدالله ابن عباس صاحب ورته فوراً وایي چې د الله رسول د وفات ته اشاره ده، دنیا نه تشریف وړو. او د هغې وجه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک دا وفرمایل چې فتح راله، نصرت د الله رالو، د تسبیح او پاکي د الله بیانو، د پیغمبر کار هغه ابلاغ وي، او د الله عبادو ته د الله پیغامات رسول وي، وحي. دې صورت نه معلومیږي چې د وحي سلسله ختمېدو واله ده، بس دا کار سرته رسېدلی دی. دې کې د الله د رسول وفات ته توفي ته اشاره ده. ټول صحابه حیران شو د هغه ذهن. بهرحال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه مخکې داسې آیات او علامات هغه څرګند وو چې د هغې نه د توفي پته لګېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه وجې نه په حجة الوداع کې په خطبه کې دا فرمایلي چې کیدای شي بیا زما ستاسو سره ملاقات ونه شي، او دا زمونږ او ستاسو وروستی حج. غدیر خم کې چې په واپسۍ کې کوم تذکره مخکې تاسو ته شوي وه، په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مختصر خطبه او د حضرت علی رضی الله عنه مناقب هغه بیان کړي وو. په هغې کې دا هم بیان کړي وه چې کیدای شي زما او ستاسو ملاقات بیا ونه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته رالو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مو فرمایل چې نور کله به په رمضان کې جبرئیل علیه السلام ما څخه راتلو، د قرآن پاک دور به کولو او یو دور به کېدو، او په دې رمضان کې تیر رمضان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما څخه جبرئیل رالو او 2 ځله د قرآن پاک دور وکړو، او دې نه ما فهم کا چې زما د دنیا نه د تلو وخت راغلی، دا 2 ځله دور کو. په دغه رمضان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به اسې په رمضان کې اعتکاف کولو او 10 اعتکاف به کولو، او په دې رمضان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 20 یوما ولیله 20 ورځې اعتکاف کړی دی، 20 ورځې یعنی 12 اعتکاف کړي. نو دا ټول علاماتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه د تشریف وړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په خپله د هغې تذکره او بیا د الله جل شانه قرآن کریم آیات کې فرمایي. دا آیات چې ما ستاسو په وړاندې 3 آیتونه ولوستل، یو کې الله جل شانه فرمایي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر اور انسان کے لیے دوام نہیں دیا دنیا میں کہ ہمیشہ اس کو رکھا ہو دنیا میں. مونگا ستان وړاندې یو انسان ته هم خلد او دوام په دې دنیا کې نه دی ګرځولی چې دی به همیشه هر یو انسان به د دنیا نه
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون، اگر تم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کی وفات ہوئی تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ کہ چرته د دنیا نه لاړ شي نو دا خلق بګنی همیشه په دنیا کې پاتې کی. کل نفس ذائقة الموت. بیا الله پاک فرمایي چې هر نفس هغه د مرګ ذائقه خوند سکون کې دی، یعنی د دې سخت مرحلې نه هر یو کس تیریدونکی دی. هغه ته پکار دی چې د مرګ نه مخکې د مرګ تذکره او دغه یادګیرنه کوي. موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. او د مرګ نه مخکې مړ کېدل دا دي چې سړی د خپل مرګ تیاری کوي، تصور کوي، د آخرت لپاره تیاری وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډېرو موقعو دا فرمایلی دي چې د مرګ ډېرې سختۍ دي، او بیا به فرمایل دعا به غوسته اللهم انی اعوذ بک من منکرات الموت و سکرات الموت. یا الله زه د مرګ د سختۍ او شدایدو نه پناه غواړم. د مرګ سختۍ ډېرې سختې دي. دا مرحله په هر یو انسان باندې راتلونکې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته لاړو نو د محرم میاشت شوه، بیا د سفر میاشت شروع شوه. تاسو ته مخکې ذکر شوي چې د حج د دې آیت نه پس بیا د احکامو متعلق آیات نه دي نازل شوي، وحی راغلی ده لیکن نوی احکام په هغې کې نو، ځکه چې الیوم اکملت لکم دینکم کې اکمال دین ته اشاره شو، دین هر لحاظ سره پوره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټولې اشارې چې وشوې نو د سفر میاشت وه، دا اوس چې کومه میاشت ده او د سفر وروستۍ اشاره وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار شو او په هغه بیماری کې مبارک د دنیا نه تشریف وړی. تقریبا 26 سفر 26 د سفر رسول الله صلی الله علیه وسلم بیماری چې شروع شوه نو د هغې کیفیت دا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو مویهبه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غلام دی، هغه ورسره پیغمبر علیه السلام د شپې ابو مویهبه پاسولو، د شپې پاسولو. هغه ته یې وویل چې ما ته حکم شوی دی چې زه لاړ شم او د بقي اهل قبورو ته بخښنه وغواړم، دعا یې مغفرت وکړه. دې نه معلومه شو چې د مړو دپاره دعا د مغفرت او د بخشش کول د ثابت دي د الله د رسول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د پښمنۍ په وخت کې کله مقبرې ته لاړو. دې مقبرې ته تلل مړی ته چې دعا غواړي دغسې په جومات کې په کور کې ځان ته یوازې ځای کې نه هغه رسي، ځکه چې دعا د الله نه غوښتی شي. الله جل شانه حی دی لا یموت، په هغه باندې مرګ نه راځي. نو الله جل شانه قادر دی په هر څه باندې، هلته تلو ته ضرورت نشته، لیکن هلته تللو سره د انسان خپل آخرت یاد شي، خپل مرګ د انسان یاد شي. او یو قسم ته الله جل شانه نه د هغې دپاره سفارش هم وي چې الله دغه خلک چې په دې قبرونو کې پراته دي دا وبخي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د بقي مقبرې ته لاړو تقریبا 10,000 صحابه کرام په هغې کې ښخ دي. بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلام واچو او بیا به یې دعا غوښته. په دغه موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو موهبه غلام رضی الله عنه ځان سره کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو، بیا سلام واچولو په اهل قبورو باندې او د هغې نه پس ووی چې تاسو ته د دا ستاسو مخکې مرګ او توفی مبارک وي، ځکه چې داسې فتنې را روانې دي لکه تورې تیارې چې او یا د تسبیح دانې چې یو دانه غورځېږي بله ورپسې را روانه یو غورځېږي بله ورپسې را روانه. مطلب دا چې تاسو الله جل شانه د هغې فتنو نه بچ کړئ. اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه باندې تقریبا 1400 کاله څه د پاسه تیر شوي. مونږ تر اوسه پورې په غفلت کې پراته یو، حالانکې زمونږ وخت د فتنو دور سره مخامخ دی، اوس د فتنو دور سره مخامخ دی او را روان وخت کې څومره فتنې راځي الله جل شانه ته پته ده.
بعضې فتنې داسې دي چې د هغې پیشګویي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده او د هغې چیټۍ او پیشخیمې او د هغې مقدمې هغه هم ظهور ته راغلي دي. هغه فتنې د دجال د یاجوج او ماجوج دا ټولې را روانې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې پیشګویي کوي. د حضرت نوح علیه السلام نه راواخله تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې هر یو پیغمبر خپل امت او خپل قوم د نوح د دجال نه یرولی دی. نوح علیه السلام نه راواخله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر یو پیغمبر خپل قوم د دجال د فتنې نه یرولی دی، حالانکه دجال فتنه تر اوسه نه ده راغلې. نوح علیه السلام خپل قوم یرولو چې دجال فتنه مګوره. یرولو نه مراد دا دی چې د دجال ملګرتیا ونه کوي. د دجال د خلکو چې کوم د دجال حمایت کوي د هغوی ملګرتیا ونه کوي. نن سبا یهود په بین الاقوامي سطح باندې د دجال لپاره لار هواروي او بعضې مسلمانان هغوی د یهودو په لاس کې لاس ورکوي، د یهودو حکومت تسلیموي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی د هغوی باره کې نازله شوي ده. ضربت علیهم الذلة والمسکنه، ان کے اوپر ذلت اور مسکنه کا ٹپا لگا دیا گیا ہے. په دې یهودو باندې دا مهر لګولی شوی، دا به ذلیل وي او دا به مسکین وي، دا به محتاج وي. د دې حکومت چته نه دی جوړ شوی. لیکن اوس چې حکومت جوړیږي نو مسلمانان د نورو نه مخکې چې د هغوی حکومت تسلیم کړي. نو نبی کریم صلی الله دا دجال د ده لښکر به یهود وي او یهود د اوسه ځای نه ورځ ته ورځه د دجال لپاره چې کوم دی نو لارې هواروي. د هر قوم خصوصا د مسلمانانو په خپل لاس کې د تړلو کوشش کی. دا موبایل دا عظیمه فتنه نه، دا به د دجال په حق کې او د هغه په فیور کې استعمالي. دا بینکنګ نظام دا د دجال فتنه ده او د هغه په فیور کې به استعمالي. دا مشروبات او مختلف قسم معقولات چې تیاریږي د بهر نه راځي. یو یهودي راشي او ستا په پیښور کې دکان خلاص کی او تا ته بیا خدای مال درکړی دی، د الله د مال ناشکري کې ښځه او بچي ځان سره کینې او د هغه یهودي دکان کې کینې او هغوی ته وایي چې ما ته برګر او دا شی او دا شی او دا شی راکوي. خلکو کې تذکره کوي چې د ده خوراک ډېر مزېدار دی. دا ته د هغه سره په هغه معصیت کې د اسلام خلاف په منصوبو کې تعاون کې. او قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. د ده دا برګر مزېدار دی، د ده دا پیزا مزېداره ده. دا پیزا دا خو هماغه د پیازو روټۍ دی چې موږ په کور کې پخوو. موږ تر اوسه پورې د پیازو روټۍ په کور کې پخوو، والده مې پخوي او د پیازو روټۍ هغه دومره مزېداره وي چې پیزا د هغې په مقابله کې سم. دا تا متوجه کوي چې دا خوراک، دا مشروبات، دا اوبه، دا نیسلې، دا فلانکې دا عام شي. چې کله دا عام شي چې دجال راځي د هغې نه مخکې به هر یو په دې جال کې تړلی هغه به وایي چې زه خو دا خورم، دا شی اسکم، ما ته بل شی نه دغه شی. هغه به د هغه په لاس کې چې څه وخت یې در باندې بندۍ تاله ورته لګی بند به یې کړي، بیا به ستا جبر وتي د تندې نه ته به بیا څه نه شي کولی ځکه چې دې ته به محتاج دی. د دنیا تخمونه د سبزیو، د خټکو، د هندوانو، د مختلف قسم ترکاریو، د سبزیو هغه ټول دا خلک سټاک کوي او سټور کوي. او اوس تا په ملک چې کوم دی نو عام تخمونه زمیندار استعمالوي، هغه د دې خلکو نه پاس کېږي او راځي. تاسو ته پته ده. او یو معمولی ګرامونه وزن تخم هغه په څومره ګرانه بیه تا ته هغه میلاویږي. او ستا ځمکې په هغه تخمونو باندې مخته شوې، ته چې پکې د خپل علاقې تخم اوس اچې هغه نه کوي. فصل نه زرغونوي، غنم د آلتن راځي. پخوا به وطني غنمو لویه دروزه به وه، وړوکی بمبل به وطني غنم، ټول زمیندار به یو شان غنم کرل. بیا پکې میکسي پاک رالل، وی دا میکسي پاک دي. بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو شورو شل دړادړ اوس هغه تخمونه راځي چې کوم د دجال هغه ټولګي او جماعت جوړ کړي وي. دا د هغه دپاره پیش خیمه ده. نو عرض مې دا کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قبرونو ته لاړو او اهل قبورو صحابو ته مبارکي ورکا. الفاظ دا راځي په روایت کې په حدیث کې لتهنئکم، تمہیں مبارک ہو، لتهنئکم تمہیں مبارک ہو کہ تم دنیا سے پہلے فتنوں سے پہلے تشریف لے گئے. تاسو د فتنو نه مخکې وفات شو، رستو خوس فتنې را روانې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو موحبه رضی الله عنه وی چې
چې پیغمبر علیه السلام فرمایل چې ما ته الله جل شانه د دنیا خزانه مرکه او ما ته جنت مرکو او ما جنت خوښ کړی دی، زه الله جل شانه څخه تلل غواړم. دا د ابو موهبه رضی الله عنه ته یوازې و. د سیرت کتابونه لیکلي دي چې ابو موهبه صحابي هغه عرض کو چې یا رسول الله اول چې دنیا کې نو الله جل شانه مونږ د پاره دایم لرا ستاسو سوره د په مونږ باندې وی دنیا نه فایده واخلي، دا غې نه پس بیا جنت ته لاړ شوی نه، ما جنت ته ترجیح ورکړې ده او بس زه نور دنیا کې پاتې کېدل نه غواړم. دا غې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بیماری شروع شو، درد سر. روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بقیع ته تللی په دغه موقع هم چې واپس رالو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر درد شروع شو، تبه شو او تبه او سرخوږی د الله د رسول به ډېر سخت. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها څخه رالو، پیغمبر علیه السلام ته ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها هم دغه وخت کې سرخوږی و، سر یې خوږېدو. نو حضرت عائشہ بی بی د خولې نه د الفاظ راوتل وا رأسا وی سره، یعنی سر مې مات شو، لکه زنانه داسې الفاظ استعمالوي، سر مې خوږېږي، سر مې مات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل په جواب کې وانا واراسا، دا خو زه ویم چې سر مې مات شو، یعنی زما سر ډېر خوږېږي. ام المؤمنین او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې که ته مخکې مړه شوې حضرت عائشہ رضی الله عنها ته، نو ستا څه نقصان دی؟ زه به تا ته ولاړم د بیمارۍ په وخت کې، بیا چې کله ته وفات شې بیا ستا د کفن دفن انتظام به کوم، بیا چې ته مړه شې په تا باندې به مزد جنازې وکم، بیا چې ته کله قبر تدفین به ستا وکم، په ښه شان سره کفن به درکم، تدفین به دې وکم، زما د سترګو په وړاندې به د دنیا نه لاړ شي. دا ستا څه نقصان؟ او رښتیا چې د الله د رسول په لاسو کې یو انسان دفن شي دا څومره لوی سعادت دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وما ضرک، تیرا کیا نقصان ہے؟ که چېرې ته مخکې لاړې ته وایې چې زما سره خوږېږي، څه نقصان؟ زما هغه واقعه یاده شوه چې مخکې م ذکر شوي ده. ذوالبجادین رضی الله عنه صحابي چې هېڅوک یې نو مدینه منوره کې، پلار یې په مکه کې مړ و، د مکې باشنده و، تاسو ته یې واقع ذکر شوي ده، او اسلام قبول کو، ترې سرپرستو مشرو، تره به مختلفې سزاګانې ورکولې او تره ورته وی چې دا نوی دین دې اختیار کړی دی نه واوړه، په زنځیرونو به یې تړلی و. ده ورته وی چې نه وړم. بیا آخر کې تره ته نه جامې وویستې، ویې ځه چې په کوم طرف ځې، جامې ته وویستې بربنډې کو، چې بربنډې کو نو مور یې په باندې ترس رالو، هغې ورته د سر نه خپل څادر کوز کو، ورته وی چې دا ځان نه تاو که، هغه یې ځان نه تاو کو او مدینې منورې ته را روان شو. په دغه یو کپړه کې مدینې منورې ته راغلی دی، په خپو یې څه نشته دی، په سر یې څه نشته دی، دغه کپړه ده چې مور ورکړه. 8 ورځې لار ده چې په اوښ باندې ځې، 8 ورځې په کومه انداز به دی مدینې ته راغلی، مدینې منورې ته رالو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په درشل پریوت، د شپې به د الله ذکر کولو په زوره زوره. بعضې حضراتو صحابه به ورته اشاره کوله چې دا ریاکار دی، د الله رسول به فرمایل چې نه، د الله او د الله د رسول سره یې مینه ده. نو حضرت ذوالبجادین د جنگ په موقع باندې وفات شو، په سفر کې په جنگ کې وفات شو. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما لرې نه ولیدل، د شپې زه پاسېدم، موږ یو ځای کې آرام کولو، زه چې پاسېدم داسې ګرچا پیر ګورم شپه ده، تیاره ده، یو ځای کې رڼا ده، په رڼا پسې لاړم، کسان وړي راوړي چې ومې کتل د الله رسول دی، ابوبکر دی، عمر دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر کنسته شوی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې ښکته ولاړ دی مبارک، او ابوبکر او عمر دواړه پورته د قبر په جای باندې ولاړ دي،
او هغوی سره په لاس کې مړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا رور مو ماته راکړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خپلو لیچو کې په لاسو کې هغه مړی واغېشت او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو لاسو باندې دفن کو. کاڼي پې ولګولو، بیا مبارک بار راوختو او حضرات شیخینو ته وایي چې تاسو پې خاوره واړوئ. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وی چې ما وی چې دا څوک خوش قسمته دی، کاش چې د ده په ځای باندې زه وی د الله د رسول په لاسو کې په قبر کې ځای ایښی وی، دا به څومره لوی سعادت. وی ما ارمان نه دی کړی، دې موقع باندې ما ارمان وکړ. ما ته پته ولګېده چې دا ذوالبجادین صحابي و عبدالله نوم دی، عبدالله ذوالبجادین. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین ته وفرمایل که ته مخکې زمانه مړه شوې نو ستا څه نقصان دی، زه به تجهیز تکفین تدفین دا به زه وکړم، زه به در باندې مزد جنازې وکړم، زه به دې ښخه کړم. رسول الله صلی الله ام المؤمنین د زنانو چې څنګه حالت وي، ام المؤمنین ورته ووایي چې یا رسول الله چې زه مړه شم بیا به زما په کور کې ته بلې ښځې سره پاتې کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو، سر یې وڅنډلو چې دا مؤمنات غافلاتو کې ده، یعنې دې ته دا پته نشته دی چې زه د دنیا نه روان یم او دا هماغه خپله کیسه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار شو. دغه بیماری نه پس بیا د بود د ورځې نه دا بیماری شروع شوه، د شپږم ورځ وه د بود، او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې د وفات په وخت کې 9 وې، 9 او نمبرو هر یو ته نمبرو یو کره به شپه کوله، بیا به بلې کله شپه کوله. او دا د امت لپاره هم مسله ده ضابطه ده چې د کوم کس د یو نه سیوا ښځې وي مسلمان ته تر 4 پورې په یو وخت کې په نکاح کې ښځې ساتل جایز دي. د یو نه زیاتې وي 2 3 4 هغه ته پکار دی چې په هغې کې عدل کوي او دا عدل واجب دی. ډېر خلک داسې دی چې یا په مسله نه دی پوی یا په مسله پوی وي لیکن عدل نه کوي په ښځو کې. حدیث مبارک کې راځي چې کوم یو سړی په ښځو کې د هغه متعددې ښځې وي په هغې کې عدل نه کوي، انصاف او برابرۍ نه کوي، یو شان برخه نه کوي، نو دی به په ورځ د قیامت داسې راځي چې دا نیم طرف به فالج زدی. دا فالج بیماریانې دې ځای کې دي، په آخرت کې عذابونه دي. بیا دلته کې د رفع درجات ذریعه ګرځي کله کله، لیکن هلته صرف عذاب او عذاب دی. دا یو طرف به ځوړند وي، یو مخ، یو لاس، یو خپه، نیم بدن، دا ټول خلک به د ده په تماشا یي. تپوس به کوي چې دا ولې، نو دغه کس وویلی شي چې دی په دې کې مبتلا و چې په ښځو کې مساوات او برابرۍ نه ساتل. د ښځو مساوات هغه په کور کې هم دی، رهایش ورکې دواړو ته یو شان ورکه، کپړې راړې دواړو ته به یو شان راړې، خرچه ورکې خوراک دواړو ته به یو شان ورکې. که یو ته ښه او بل ته ناقص دا برابرۍ نه دی، که یو ته ښې کپړې او بلې ته ښې نه دا برابرۍ نه دی، که یو ته ښه رهایش بلې ته ښه نه دا برابرۍ نه دی. که د یوې زنانه خپله سرمایه خپلې پیسې وي، هغې ځان ته بنګله جوړه کړې ده او خاوند هغې سره په هغې کې وخت تېروي، دا پیسې د هغې وي نو ټیک ده. لیکن چې کله خاوند پې خرچه کوي نو نفقه کې به خاوند یو شان برابري. دې سره سره وخت ورکولو کې به برابري، چې یوې کره یو شپه کوي نو بلې کره به هم یو شپه کوي، چې یوې سره 3 شپې تېروي نو بلې سره به هم 3 شپې تېروي. بعضې حضرات اهل علم وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د اکثرو دا رایه ده، پیغمبر علیه السلام باندې برابرۍ واجب نو، عدل فیما بین الازواج، لیکن د الله رسول سره د هغې چې الله پاک اجازت ورکړی و سره د هغې به رسول الله صلی الله علیه وسلم برابرۍ کولو ټول عمر یې کړی دی، ټول عمر. دا یو د امت لپاره تعلیم دی. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، چې د الله رسول حیات ته وګورئ، د هغه ژوند ته وګورئ، هغه د ښځو سره څنګه معاشرت کړی دی هغې ته وګورئ، تاسو هغه شان سلوک د ښځو سره کوئ. نو که چېرې یو سړی برابرۍ کوي پس د هغې نه دی بل واده کوي، نو ښځې ته دا حق نه دی حاصل چې دی د بل واده نه منع کړي. دا د ښځې حق نه دی. یو کس ته د 4 ښځو کولو اجازت شته، د هغه وس طاقت سره شي.
دا بیا چې دی به د ښځې نه تپوس کوي یا چې ښځه اجازت نه ورکوي نو بیا نشي کولی یا چې دی بل واده وکړي نو ښځه به یې مور او پلار پر کره کیني دا ټول د ښځې د صرف نه زیاتې دی. قرآن کریم کې الله جل شانه ښځې خاوند دواړو ته فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے مومنانو. په دې کې سړي او ښځې ټول شامل دي، د الله نه ویریږي. او د نکاح د خطبې په دوران کې 3 آیات د قرآن پاک دا مسنون دي لوستل. په هر آیت کریمه کې د تقوا تذکره ده او د دې تقوا امر چې څنګه سړي ته دی داسې زنانه او دم دی. نو که زنانه زیاتې کوي د دې نه به په ورځ د قیامت تپوس کوي او که سړی زیاتې کوي خاوند د ښځې د هغې نه به تپوس کوي. به هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راجح قول الله دی چې عدل فيما بین الازواج نو د زنانو بیبیانو په منځ کې عدل، لیکن سره د هغې پوره تر اخره پورې کړی دی. په دې بیماری کې به د الله رسول د یو کور نه بل ته تلو. ابتدا د بیماری چې شوي وه نو دغه وخت کې د حضرت میمونه رضی الله عنها کور دا د پیغمبر علیه السلام بیبي وه. بیا چې سبا د چا نمبر و رسول الله صلی الله علیه وسلم به تپوس کول چې سبا به زه چرته یم. بیا به ورته بیبیانو ووایي چې فلانکۍ کره نمبر دی. بیا به مبارک هلته بوتلو. بیا چې به هغه رس تېرېده بیا به یې وایي چې سبا به زه چرته یم. بیا به ورته بیبیانو ازواج مطهرات امهات المؤمنین ووایي چې یا رسول الله سبا فلانکۍ کره ستاسو نمبر دی. بیا به د الله رسول آر ته لاړو. بیا پې باندې دا ټولې بیبیانې پوه شوې چې د الله رسول چې دا تپوس کوي مقصد یې څه دی. مطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا و که ستاسو د ټولو رضا وي او په خوشحالۍ سره ما ته اجازت راکوئ نو زه به عایشې کرایم. حضرت عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین دا د دې سعادت ته چې ټولو بیبیانو امهات المؤمنین بیا اجازت ورکړی دی او د الله رسول بیا بیماری هغه 15 شپې تقریبا نورو ازواج مطهراتو کرا او تقریبا 8 شپې حضرت عایشه رضی الله عنها کرا بیا په مخه تیرې کړي. د هغې یو وجه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف په تلو راتلو کې د بیماری په حالت کې به 2 کسانو ونیو. حضرت عباس رضی الله عنه چې هغه تره دی او حضرت علی کرم الله وجهه چې هغه د تره زوی دی زومی دی او د ابو طالب صاحب زوی دی. یو طرف ته به عباس صاحب بل طرف ته به حضرت علی رضی الله عنه د بیماری اثرات به په دومره و چې مبارک به په خپله قدم نشو اخیستی. دومره شی به راته دومره تکلیفونه دي. د دواړو حضراتو به د یو کور نه بل کور ته بوتلو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې کې تکلیف و سختی وه. دغې وجه نه نور ازواج مطهراتو په باندې هم ترس رالو چې پیغمبر علیه السلام دغه برابرې په دې بیماری کې نه پرېږدي نو بیا یې ورته اجازت ورکړو. دویم دا چې حضرت عایشه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه محبت د عایشې بیبي سره ډېر زیات. د عایشې بیبي سره د زړه محبت ډېر زیات او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله د حسن معاشرت په بنیاد باندې حضرت عایشې بیبي سره بستر کې پروت و. جبرئیل علیه السلام برالو وحی به راړ. جبرئیل علیه السلام برالو وحی به راړ. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله عنها ته فرمایل چې دا جبرئیل راغلی دی او په تا باندې سلام وایي. حضرت جبرئیل علیه السلام سید الملائکه د فرښتو سردار فرښت او دومره مقدس او پاکیزه چې د هر قسم آلایشونه او د هر قسم نفسیات او خواهشاتو نه خوراک سکاک نه جنسی خواهشاتو نه پاکی د هغې ټولو سرداره فرښته او هغه په چا باندې سلام وایي. دا څومره لوی سعادت. نو ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله عنها سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم قلبی محبت او میلان دا ډیر زیات. په یو موقع پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د خپلې بیبي سره محبت کول او مینه کول دا د پیغمبر علیه السلام سنت دی. کوم سړی چې د خپلې بیبي سره محبت نه کوي، محبت جدا شی دی. محبت کله کله په بوډاوالي کې ډیر زیات شي. محبت یې ته وایي چې د هغې په اذیت او تکلیف باندې خفه کېږي او د هغې په راحت او خوشحالۍ باندې خوشحالېږي. دی دا غواړي چې دې ته راحت ورسي، هغه دا غواړي چې ده ته راحت ورسي. دواړه بوډاګان
نو محبت د ښځې او د خاوند په وس کې چې څومره عمر تېرېږي دومره زیاتېږي چې کله د دی وخت او دی پیژني چې د الله حقوق د دې ښځې په باره کې په ما باندې څه دي او دا ښځې هم د خپل خاوند د حقوقو خیال ساتي او چې کله د ښځې خاوند په منځ کې خپله کې محبت نو دا د ډېرو فحشاو د ډېرو غلطو خیالاتو تصوراتو حرکاتو اعمالو افعالو دپاره بندیز دی بند دی نه به غلط ځای سترګې استعمالوي نه به غلط ځای غوږونه استعمالوي نه به بل یو او هیڅ چا طرف ته به پام نی ځکه چې خپل کور کې خپل بیبي سره محبت شته رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره محبت او بیا ډیر په ډیره د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها سره او دا به فرمایل په دعا کې چې یا الله زه چې کوم زما په ملکیت کې او په اختیار کې سيزونه دي لکه د ښځو په منځ کې عدل قائمول هغه خو زه کوم او چې کوم څیز زما په اختیار کې نه دی قلبي میلان هغه زه نه کوم په دې باندې ما منیسه د زړه میلان او رغبت ام المؤمنین طرف نو دا وجوهاتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل چې زما وروستی ورځې شپې دلته تېرې شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیر د ورځې نه ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها کر را رسېدلی دی او بیا د پیر په ورځ باندې د دنیا نه تشریف وموړی یعنی 8 ورځې هغې کره تېرې کړي په یو پیر باندې رالو په بل پیر باندې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف بیا به ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها کرو خپل خپلوان به ټول راتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت به کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل لور بیبي راله حضرت فاطمه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډیره زیاته خوښه وه حضرت فاطمه رضی الله عنها په علي صاحب باندې واده وه دا راله نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې راټیټه شوه پیغمبر علیه السلام په مرض الوفات کې پروت مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا غوږ دې خواږه نو غوږ یې نږدې کړو ورته نو په غوږ کې ورته یو خبره وکړه نو حضرت فاطمه رضی الله عنها په ژړا شوه بیا دوباره ورته وویل چې غوږ راټیټ کړه چې بیا غوږ راټیټ کړو بیا به ورته څه خبره وکړه نو بیا مسکی شوه په خندا شوه خوشحاله شوه حضرت عائشه رضی الله عنها ډېره زیاته ذهین او زیرکه وه ام المؤمنین د هغې کور دی هغه ولاړه ده دا کیسه ګوري چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا د تشریف یوړو نو ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې په دې موقع خو ما تپوس نشو کولی ځکه چې دا موقع داسې نه وه د مرګ نه پس بیا تپوس کوي چې زه تا نه تپوس کوم ته چې راغلی وې او په خپل پلار باندې ټیټه شوې او بیا تا وجړل او بیا دوباره ټیټه شوې بیا دې وخاندل دا څه و مونږ خو په دې پوه نو ام المؤمنین فرمایي چې دا ډېره زیاته هوښیاره وه نو ما یې دا څنګه ښځه ده چې یو ساعت کې هم جړل او بیا په هماغه ساعت کې هم خاندل ځکه چې په یو مجلس کې یا بني آدم خاندي او یا جاړي که د خفګان موقع نو جاړي او که د خوشحالۍ موقع نو خاندي بیا دې دواړه کار وکړل دا څنګه نو حضرت فاطمه رضی الله عنها راته وایي چې کله په ړومبي ځل باندې زه راټیټه شوم ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره وکړه چې زه د دنیا نه روان یم بس دی نور زما دنیا کې پاتې کېدل نشته نو یې ما وجړل ظاهره ده چې د اولاد د مور او پلار سره تعلق بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف یو پلار نه دی انتهایی مهربان رؤوف او رحیم هستی او د الله رسول او سید الرسل او خاتم النبیین د دنیا نه تشریف وړي د هر یو مسلمان لپاره د صدمې موقع ده او طبعی طور سره انسان دا موقع نشي برداشت کولی نو بیا فاطمه بیبي لورې وه هغې کله برداشت کولی شوه نو وایي چې ما وجړل او بیا یې راته ووایي نو بیا یې راته په غوږ کې دا ووایي چې د ټولو نه مخکې به ستا زما سره ملاقات کېږي زما په رشته دارو کې یعنې چې زما اهل عیال او اولاد څومره دی ټول نه مخکې به ته راځي نو وایي ما وخاندل او دا خندا یې په دې وجه وه چې د الله د رسول سره د خپل پلار سره او بیا هلته یې وځای کې په آخرت کې بیا ملاقاتونه شته د خپل مور او پلار سره د انبیاء کرامو سره زما عزتمنو دلته نه د آخرت لپاره تیاری پکار
همیشه ژوند د دنیا د دې لږو ورځو د لږې عارضي خوشحالۍ دپاره چې د دې مثال لکه د باران د بړبوکۍ دی چې د غټو څاڅکو باران کیږي او په اوبو کې غټ څاڅکی راپروزي نو بړبوکۍ هوا نه ډکه شي بیا خوند کوي پکې کله سرې شنې رڼاګانې وي لږ ساعت دپاره سکندونو کې که ټوس شي ماته شي د دنیا ژوند د آخرت په مقابله کې دا بلبله او بړبوکۍ ده بس د دې دپاره د آخرت دایمي ژوند د همیشه چې په هغې کې سختې ډېرې زیاتې بترې دي د الله جل شانه الله مو دې وساتي او چې کومې راحتې دي د هغې راحتو په شان راحت یې نشته نه د انسان په تصور کې تېرې شوي هغه د انسان د دنیا د ژوند د وجې نه په دو باندې ولګوي دی وایي راشه رشوت باندې مال جمع کو په سود دی وي خو چې مال ډېر زیات جمع کړي حریص او لالچي دی د الله جل شانه بندګي د الله دین د الله عبادت د الله او د الله د رسول اطاعت هغه هر څه شاته غرضولی دی او دنیا یې غشتي ده بس د یو مسلمان عزت د هغه ابرو هغه باندې هیڅ پروا نشته دی بس په خپل مال او په خپله پیسه او په خپل خواهشاتو په هغې باندې پروا ده نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس چې په ټول ټبر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ډومبی ملاقات شوی د وفات په شکل کې هغه حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام د لور بیبي وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ورځې شپې تېرېدې بیا د زیارت په ورځ باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیماری ډېره زیاته سخته شو نور پکې شدت راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اوبه راړئ ماته چې په هغې باندې زه ولامبم کیدای شي زما دا سختي کمه شي د مدینې منورې د اوو کویانو نه اوو مشکونو کې اوو قسمه اوبه راوړی شوې او دا د پیغمبر علیه السلام په ایما او اشارې سره او هغه مشکونو نه اوبه واچولی شوې په یو لوښي کې او د الله رسول باندې هغه هغې باندې ولامبل په هغه اوو مشکونو باندې د هغې نه پسې بیا لغونې په طبه کې په تکلیف کې افاقه محسوسوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ووی چې زه جماعت ته تلل غواړم خلکو سره ملاقات کو د هغې نه مخکې نه شو تلی نو جماعت ته بتلو په تکلیف سره دغه وخت کې سختی ډېره وه دې سره افاقه راغله د ماسپښین مونځ ته مبارک ووتو د ماسپښین مونځ ته لاړو په منبر باندې کېناستو او خطبه یې ورکړه په هغې خطبه کې مختلف امور د الله رسول بیان کړي په هغې کې د کتاب الله د قرآن کریم په باره کې وفرمایل او مهاجرینو ته یې وصیت وکړو چې ای مهاجرینو دا انصار د مدینې خلک دی زما سره ډېر زیات ښه کړي دي او زموږ د ملګرو سره ډېر ښه کړي دي د نورو خلکو شمیر او تعداد به زیاتېږي ورسته ورځ او د دی تعداد به کمیږي د دی سره ښه کوئ دی کې چې کوم یو کس ښه کار وکړي نو د هغه تایید کوئ او چې چا نه څه خطا وشوه نو درګذر کوئ معاف کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصارو په بارت کې وصیت کو پیغمبر علیه السلام نورې خبرې ډېرې ارشاد وفرمایل او بیا یې دا وفرمایل چې د الله یو بنده دی ان الله خیر عبدا الله جل شانه یو بنده دی هغه ته خدای اختیار ورکو چې ستا خوښه ده دنیا کې پاتې کې او که موږ څخه راځي نو هغه بنده الله جل شانه څخه تلل خوښ کړي دي او هغه خدای څخه روان دی نو داسې خپل ځان یاد نه کو وی چې د الله یو بنده دی په دې مجمع کې ټول صحابه ناست دي کبار صحابه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه هم ناست دی نو ابوبکر صدیق سے په جړا شو او په زور وی چې فداک ابي و امي یا رسول الله فداک ابي و امي یا رسول الله فدینا مونږ پتا باندې قربان یو یا رسول الله زمونږ مور او پلار دې پتا باندې قربان شي او جړای شروع کا صحابه وی راوی چې مونږ حیرانو چې د الله رسول د یو بنده واقع بیانې او ابوبکر صدیق سے بجاړي دی کې د جړا سړي مونږ ته بیا رستو پته ولګیدا چې دې حدیث مبارک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارشاد کې د عبدن او بندن مراد په خپل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
مونږ اول وی چې دا شیخ جړا ولیکي، بیا وروسته پته ولګېده چې په مونږ کې زیات عالم او افقاه او پوه انسان او زیرک هغه ابوبکر دی چې هغه د الله د رسول په گفت باندې، د هغې په ارشاد باندې او د هغې په وینا باندې پوه شو، مونږ نه ورسېدلي. چې څنګه ابوبکر جړا شروع کړه، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ابوبکر قلار شه، ودرېږه. او بیا وفرمایل چې ما سره چا چا احسان کړی دی، د ټولو خلکو ما احسان کوز کړی دی، لیکن د ابوبکر چې هغه ما سره په جان او په مال او په صحبت کې کوم احسان کړی دی، د هغه د احسان بدله ما تر اوسه پورې نه ده کوزه کړي، دته به د هغې احسان بدله الله جل شانه په آخرت کې ورکوي، دا زه نشم کوزولی. بیا وفرمایل دا ټولې د ابوبکر صدیق صاحب د خلافت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس د خلیفه جوړېدو اشارې وي. بیا وفرمایل چې څومره دروازې مسجد نبوي طرف ته د خلکو خلاصې دي، بعضې روایاتو کې خوخات راځي، کړکۍ د صحابو کورونه د مسجد نبوي سره ګیر چاپیرو، نو د هغې یو کړکۍ به جومات طرف ته وه او اصل دروازه به بهر بله وه، په هغې به بهر ته تلل راتلل جومات ته چې به کله راتلل نو په دې کړکۍ به راواوړېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څومره خوخات او کړکۍ خلاصې دي جومات طرف ته، دا ټولې بندې کوي الا خوخة ابي بکر، سوا د ابوبکر د کړکۍ نه دا به خلاصې، نورې به ټولې بندې. دا دې طرف ته اشاره وه چې زما نیابت به دغه کس کوي، نو چې څنګه زما دروازه خلاصه ده داسې به د ده دروازه هم خلاصې. او د ابوبکر صدیق صاحب ډېر زیات تعریف وکړو. پس د هغې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې که په ما باندې د چا څه حق پاتې وي نو هغه وغواړئ زمانه، او که زما په چا پورې حق و د بیت المال نو هغه راړئ جمع کوي. نو بعضې حضراتو چې څه وو هغه یې جمع کوي، او چې د چا رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې یا رسول الله زما دومره درهمو تاسو ما ته وی چې راکئ، د الله رسول به کله کله د فقراو دپاره د مسکینانو دپاره د بل نه قرض پور واغېشت، بل ته به ووایي چې ما سره نشته تا سره کوي راکه دې سړي ته ورکوم. بیا به د لرې نه د اعرابو نه د دیهاتو نه خلک راغلو او هغوی به پیسې په کار نو د الله رسول به هغوی ته قرض ورکو، په خپل سره به یې راواغېشت. نو یو کس ورته ووایي چې یا رسول الله زما در پورې دومره دي، نو د الله رسول حکم وکړو چې ده ته ورکړي، هغه ته پیسې ورکړي. یو کس پاڅېدو، هغه ووایي چې یا رسول الله یو ځل تاسو زمانه گزار ایستی و، زه د هغې بدل غواړم، زه د هغې بدل غواړم. څنګه گزار مې ایستی و؟ وایي چې زه ولاړم او تاسو په خېټه کې ما ته دا لاس داسې راننیستی ګوتې، زه بدل غواړم. نو د الله رسول دا مبارک دا صادر اوچت کو، ورته وایي چې راشه بدل غواړه. نو هغه ووایي چې زما بدن هغه وخت کې بربنډ و، کپړه پې نه وه په دې خېټه باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مبارک دا صادر اوچت کو. ټول صحابه دغه وخت کې سخت غوسه وو، څه یې کولی شول نه. غوسه په دې و چې دی اوس دا بدل چې د الله رسول وینا وکړه، دا بدل اخلي دا بیماری کې مونږ دا کله برداشت کولی شو. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه دی بدل واخلي چې زما غاړه خلاصه شي. دومره اهتمام د الله رسول د پردي حق کړی دی. الله جل شانو خپل حق معاف کوي، په توبې سره معاف کیږي، چې خوښه شي معافي کی، دغسې معاف کی، وی بخي. د شرک نه علاوه کبایر هم دغسې معاف کوي، کله کله عموما په توبې سره معاف کیږي، که الله وغواړي دغسې معاف کی. لیکن د بل چا حق الله جل شانو نه معاف کوي تر څو پورې چې تا هغه حق هغه ته ورکړی نه یا هغه ته بخلی نه او په زړه سره یې بخلی چې بس ما معاف کړی. او د هغې طریقه دا ده چې هغه ته لاړ شي ورته ووایه چې ستا ما پورې دا حق دی لیکن زما وس طاقت نشته دی، ته که ما ته معاف کړي. هغه وایي چې ما د زړه نه معاف کړی. بس حدیث مبارک کې راځي د الله رسول فرمایي پردي حقوق یا ادا کوي او یا د هغه کس نه معاف کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه آخرت ته داسې تلل غواړم چې په ما باندې پردی حق نه راشه خپل حق واخله. هغه صحابي را پاسېد، ټول صحابه نیغ هغه ته ګوري چې دی به څه کوي. او عجیبه ناشنا حالت دی او کیفیت دی. هغه کس رالو
رسول الله صلی الله علیه وسلم صادر اوچت کړی دی، دا خېټه مبارکه ښکاره کړې ده. هغه کس چې څنګه رالو د الله رسول سره د شونډې وجنګولې او انخته وسه او ښکلولو یې چې ښه تسلي وشو، بیا ترې لرې شو. یا رسول الله ما خپل بدل واغشت. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خطبه کې خلکو ته مختلف ارشادات او آخري خبرې وکړي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماښام مسته جماعت ته راووتو. دا مزونه پیغمبر علیه السلام خپله کول په بیماری کې. ام الفضل د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما مور بی ام الفضل هغه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام وروستی مز موږ ته راکړی دی امامت، نو هغه د ماښام مز دی یوم الخمیس د زیارت د ورځې. د پیر په ورځ د دنیا نه تشریف وړي او د جمعرات په ورځ باندې جمع مز چې خلکو ته ورکړی دی هغه د ماښام مز دی. پیغمبر علیه السلام وایي موږ ته مز راکو او په دې کې سورة المرسلات وي، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا الى آخر السوره. دا سورت وي زمونږ یاد دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مز وکړو، بیا مبارک دننه کور ته تشریف یوړ. بیا دغه وخت کې په بیماری دومره سخته شوه چې پرکاله شو، بېهوش شو. چې په هوش کې برالو بیا به خلکو ته وی چې کوم کور کې زنانه خپل خپلوان ته غیر چاپېر ناست، هغوی ته به وی چې د مز وخت شوی دی. هغوی به ورته وی چې نه یا رسول الله هم ینتظرونک، صحابه کرام ستاسو انتظار کوي. ځکه چې تر اوسه پورې مزونه د الله رسول په خپله کو، صحابه انتظار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر ته ووایي چې خلکو ته مز ورکړي. بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرکاله شو د سختۍ د وجې، بېهوشه به شو. بیا چې به په هوش کې رالو بیا به فرمایل چې څنګه خلکو مز وکړو. د مز دومره اهتمام په آخر وخت کې د الله رسول کړی، د مز دومره اهتمام یې کړی چې د مز په باره کې بیا تپوس کوي. هغه مز دی چې نن سبا مسلمان په زړه نه دردېږي، قضا کوي په مزونو د پاسه مزونه قضا کوي. بعضې وروڼه مسلمانان دي پروا یې نشته. او د الله رسول فرمایي چې د مسلمان د اسلام او د کفر په منځ کې فرق هغه ترک الصلاة، مز پرېښول دي. چې مز پرېږدي معلومه شوه چې دا کافر دی او مشرک دی، او چې مز کوي نو دا مسلمان. اوس به د مسلمان نن سبا څنګه پته لګي؟ ځکه چې مسلمان هم مز نه کوي، کافر هم مز نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل چې مز شوی دی. بیا کور افرادو ټبر ووی چې یا رسول الله مز نه دی شوی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ابو بکر ته ووایي چې خلکو ته مز ورکړي. بیا بېهوشه شو. بیا په درېیم ځل باندې پاڅېدو، وی فرمایل چې مز شوی دی؟ وی نه. وی تاسو ته ما ووایي چې ابو بکر ته ووایي چې مز ورکړي. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها به هر وارې فرمایل و عرض کولو ورته چې یا رسول الله حضرت عمر ته ووایي، عمر ته چې هغه خلکو ته مز ورکړي. زما پلار هغه ډېر زیات نری زړه دی او هغه چې ستاسو په مصله باندې ودرېږي نو بیا به جاړي او مز به نشي کولی. رقیق القلب دی او آواز هم ډېر ټیټ دی، څوک به آواز نه اوري. قرات کې به نښلي، بل چاته ووایي چې مز ورکړي. هغې مقصد بل څه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیماری کې ورته وفرمایل چې 3 ځله دا وفرمایل وی تاسو هماغه ښځې یئ چې کوم د یوسف علیه السلام په زمانه کې چې یوسف علیه السلام په یو خبره مجبورولو په زړه کې یو شان وښکاره کولی بل شان. مطلب دا نه چې ستاسو په زړه کې یو څه دي وښکاره کوئ بل څه. د ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها په زړه کې دا و، کتابونو را نقل کړي دي چې ما وی چې کچرې زما پلار رسول الله صلی الله علیه وسلم مصلی ته مخکې کی نو بیا به خلیفه هم دی وي. د دې نه دا فهم کړي و چې دی بیا خلیفه وي. او چې کله بادشاهۍ سره او امارت سره کوم سړی مخامخ شوی دی هغه بیا د خلکو نه بچ نه دی پاتې شوی، څه نه څه فتنه کې مبتلا شوی دی. نو ما وی چې زما پلار هغه خلیفه نشي د رسول الله او د فتنو کې مبتلا نشي. دویم دا چې کوم کس ته عہده و منصب ملاو شو نو خامخا د سره خلک حسد کوي. حسد
ما وی چې زما پلار سره به خلک حسد کوي په زړه کې مې دا وي نو د حسد د وجه نه به دته به زیان او تاوان رسوي زه دا نه غواړم چې دته څوک دی په خطره کې پروزي. دریم دا چې د الله د رسول په ځای باندې د هغه په مسله باندې ودرېږي او د الله رسول لا حیات وي نو خلک به وایي چې دا فلان کې ډینګړی سپیره دی ګوره د الله رسول شته دی او دی په مسله ودرېدو خلک به دا وایي. لکه نن سبا هم دغه طریقه ده که د یو استاذ په ځای باندې شاګرد ودرېږي څه وجوهاتو په بنیاد باندې خلک خبرې کوي. نو ما دا نه غوښتل چې دا نسبتونه ابوبکر ته کېږي او بیا خلک دته خبرې کوي لیکن کې وشوه هغه چې الله جل شانه سره کومه لیکلې وه دې نه معلومه شوه چې ام المؤمنین دا فهم کړي وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اشارې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت ته دي. نن سبا بعضې خلک نارې وایي چې د ابوبکر علیاذ بالله ثم علیاذ بالله هغه خلافت غصب کړی دا حق ته علی صاحب او د ابوبکر نو. دا الله رسول دا فرمایي حضرت علی رضی الله عنه د کور بنده دی دا هغه په باره کې د خلافت څه نشته د ابوبکر صدیق په باره کې ایمان او اشاره ده او تصریح ځکه نه ده چې په مسلمانانو باندې خلیفه په زور مسلط کول نه دي پکار. د مسلمانانو اجماع وشو په یو موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې بیماری کې فرمایل ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها چې زما زړه غواړي چې تخپل پلار امر غواړه عبدالرحمن ابن ابوبکر امر غواړه او قلم کاغذ راړم او په کاغذ باندې تحریر ولیکم چې زمانه پس به خلیفہ ابوبکر صدیق لیکن زه نه لیکم پرېږده ځکه چې الله جل شانه به کلم د ابوبکر نه علاوه بل څوک نه خلیفه کوي او الله جل شانه هغسې وکړه خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته نیابت وسپارلی شو. بهرحال چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دریم ځل دا جمله وفرمایله نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه مز شروع د ماسخوتن مز د زیارت د ورځې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورکړی دی. بیا د جمعې 15 مزونه د خالی د ورځې 15 مزونه د اتوار د ورځې 15 مزونه او بیا د پیر د ورځې سحر مز دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات کې دا ټول ابوبکر صدیق رضی الله عنه کړي. وخت پوره شو ان شاء الله.